ها بسم الله الرحمن الرحیم. بل اور سم لیکچر د جوائنټس باره کې کړو. جوائنټس باندې پوه شوي وای د دوه بونز ترمنځ د کنیکشن ته موږ وای جوائنټس. صحیح ده کنه؟ فلیکسیبل کنیکشن وي. او جوائنټس ما کلاسیفای کړي مې چې فایبرس دي، کارټیلیجینیس او ساینوویل جوائنټ. زبردست ساینوویل. او بیا موږ د دې ټولو ټایپس ویلو سوچورز او ګومپوسز او سنډوسموسز او بیا چې کوم دي ساین کونډروسز او سمپسز کارټیلیجینیس او بیا ساینوویل جوائنټ شپږو پلانټ جوائنټ، پایوټ جوائنټ، هند جوائنټ، سیډل جوائنټ او کونډایلر او بل بالن ساکټ جوائنټ دم کړو. نن موږ خبره کوو ټینډن څه ته وایي. ټینډن څه شی دی او د رول څه دی؟ صحیح ده کنه؟ ټینډن څه شی دی او د رول څه دی؟ نو چونکې موږ د سکیلیټل سیستم خبره کوو، سکیلیټل سیستم، نو په سکیلیټل سیستم کې ما بون ایکسپلین کو چې بون څه شی دی او د څه نه جوړ دی. یاد دي کنه؟ بله خبره دا ده چې موږ بله ورځ جوائنټس ایکسپلین کړل، نن موږ ټینډنز ایکسپلین کوو، سبا به انشاءالله لیګامنټس ایکسپلین کوم. نو اوس غور سره واورئ چې ټینډن څه ته وایي. لسن کیرفولي. ټینډن ډایګرام جوړوم او د ډایګرام کې ورته ټینډن وښیم چې دا څه شی دی. صحیح ده؟ اوکې دې خوا ګورئ. دا یو بون دی یا سجانه بون. صحیح شو؟ اوس غور سره ګورئ بچو. بون سره سره دا مسل دی. یاد دي کنه؟ مسل چا سره اٹیچ وي؟ صحیح شو؟ دا مسل دی. او کوم مسل دی؟ سکیلیټل مسل. ویری ګډ، سکیلیټل مسل. اوس غور سره واورئ د دې سکیلیټل مسلز دې اینډ او هغه اینډ ته یو شیټ تاوي. داسې یو شیټ ته نه تاوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ د سکیلیټل مسل دې سر ته هغه سر ته یو شیټ تاوي، تارونه وي او داسې دا شیټ دی نه داسې روزي او چېرته ښخ شي، بون کې ښخ شو بچی. ودې کتو؟ بون کې ښخ شو او دې سر ته هم. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ شاباسې. سو داسې د بون میټرکس ته وردن نشو. یاد ساتئ بچو چېرته ځي د بون چې کوم میټرکس دی هلته میټرکس کې کولیجن فایبر شته که نه؟ کولیجن ټایپ 1. هغه کولیجن سره دا کولیجن یو ځای شي او یو سټرانګ بانډ جوړ کړي. صحیح شو که نه؟ نو اوس ما ته وګوره. وټ از دس؟ مسل. ویری ګډ. اینډ وټ از دس؟ دس از ټینډن. اوس ته ما ته ووایه پښتو کې ووایه وټ از ټینډن. چلو ټیک ده. اوکې اوکې لسن. دا یو کنیکټیو ټیشو ده. دا خبره خو ټولو نه ډومبې زده کوو. کنیکټیو ټیشو ده. اوکې. ټینډن از ا کنیکټیو ټیشو. څه کوي؟ مسلز اٹیچ کوي. دیټس اټ. یا سره دا بون دی که نه بچو؟ دا بون دی او دا مسل. نو د مسل او د بون ترمنځ کنیکشن چا جوړ کو؟ ټینډن. په دې خبره پوه شوې که پوه نه شوې اصل؟ نو زمونږ دا څومره مسلز چې دي سکیلیټل مسلز بون سره اٹیچ دي که نه؟ چې بون سره اٹیچ دي بچو چا اٹیچ کړي دي؟ ټینډنز اٹیچ کړي. ٹھیک ده یا سره؟ نو د ټینډن یو ډیفینیشن او ډیر ساده ډیفینیشن چې دا هغه کنیکټیو ټیشو ده چې دا بون ټو مسل کنیکشن جوړوي. بون ټو مسل کنیکشن جوړوي یا مسلز کنیکټ کوي بون سره. پوهېږئ که نه؟ شاباسې. او به لیکو ټینډنز آر کنیکټیو ټیشو. شاباسې. کنیکټیو ټیشو which attach داسې ده که نه؟ bones to muscle. یا داسې به ولیکو muscles to bone. دا خبره به ښکلي. which attach muscles to bones. داسې ده؟ اوکې زبردست. دا ډیفینیشن شو. مارکر یو ډیفینیشن دا شو. غور سره واورئ. راځو میډیکل ډیفینیشن ته. دا ډیفینیشن هر چاله ورځي خو ته کوشش کوه چې د بل نه یو ډیفینیشن اضافي یادوه. واوره اوس دې خوا ګورئ بچو. په دې مسلز کې موږ سره میکانیکل فورس پیدا کیږي. څه شی؟ میکانیکل فورس. واورئ لالا داسې ته وایي. په
په مسل کې دننه موږ سره یو فورس پیدا کیږي چې هغې ته وایي میکینیکل فورس. اوس واوره دا فورس چېرته پیدا شو؟ مسل کې. ما سره اوس فورس چېرته پیدا شو؟ مسل کې. نو چې فورس پیدا شو دا به دوه کاره کیږي. چې میکینیکل فورس په مسل کې پیدا شو نو مسل به دوه کاره کوي په دغه میکینیکل فورس. یا به لالا دا مسل کنټریکټ کیږي او یا به دا مسل ریلیکس کیږي. په دې خبره پوه نه شوئ؟ اوس وایم چې څنګه په بون کې څه پیدا کیږي؟ میکینیکل په مسل کې څه پیدا کیږي؟ میکینیکل فورس. دا فورس به یا دا مسل کنټریکټ کوي یا به ریلیکس کوي. نو کنټریکټ او ریلیکس درته اوس ښیم کنه؟ ټیک شو؟ نو چې کله مسلز کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي بچو نو دا کنټریکشن او ریلیکسیشن کوم فورس دی؟ میکینیکل فورس. اوس واوره د دې میکینیکل فورس د وجې اډوکي حرکت کوي. د دې میکینیکل فورس د وجې بونز موومنټ سٹارټ کوي. فار ایگزامپل ګوره ورته اوس دیکھو ګوره بایسپ مسل دی. غور سره واوره دا بایسپ مسل کې میکینیکل فورس پیدا کیږي کنټریکشن. ګوره ورته مسل رو راټولیږي. نو بچو چې کله مسل راټولیږي ریډیس اول نه تا ګوره وایا مومنټ یو کو کنه. نو چې کله په مسل کې میکینیکل فورس پیدا شو نو بونز به مومنټ کوي. نو دا میکینیکل فورس به یا به د کنټریکشن یا به مسل کنټریکټ کیږي بون به ځان پسې راجوختی او یا به ګوره کنټریکټ شو یا به مسل رو ریلیکس کیږي بون به واپس خپل ځای ته ځي. په دې خبره پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ بون به واپس خپل ځای ته ځي. صحیح شو؟ نو موږ وایي په مسلز کې بچو یو فورس پیدا کیږي چې هغې ته وایي میکینیکل فورس او دا میکینیکل فورس یا د کنټریکشن یا د ریلیکسیشن وایي. نو د دې دواړو د وجې لاله څه کیږي؟ بونز وایا موومنټ کوي. زبردست بونز موومنټ کوي. ټیک شو؟ اوس واوره سر کچرې زه دا کنیکشن کټ کړم دی خوا چلو دا پرېږده بل له راشه. لیسن کیرفولي دا یو بون دی لاله. ټیک شو؟ دا یو بون دی. غور سره واوره او دلته موږ سره یو بل بون دی. مثال کے طور پر ځان پویو دا بل بون دی. ټیک ده یا سره دلته یو مسل دی لاله دلته. ټیک شو؟ دا مسل دی بایسپ مسل او داسې کار کوو چې دا ټینډن دلته خښو دې بون ته منټر کو دا ټینډن یا سره او دلته ټینډن دې اړخ ته ټینډن نشته. صحیح ده که دې اړخ ته ټینډن نشته هلته ټینډن شته. اوس واورئ دا مسل چې کله کنټریکټ کیږي غور سره واورئ نو دا مسل به داسې شي که نه بل تصویر ته یې ګورئ هغه به هماغلته پاتې شي دا به داسې شي. راټول شو که نه؟ ټیک ده. نو چې راټول شو بچو څه چلو شو؟ د دې ځای نه ښکته رالی که د دې لاندې نه بره لاړ؟ داسې خبره کوه. بالکل بچو د دې ځای نه ښکته نه راځي. که چېرې ښکته راتلی بیا به یې اوږه ځان پسې راوړله دا خو امپاسبل ده. پوهېږئ که نه؟ امپاسبل ده. نو موږ وایي دا مسل چې کوم دی د دې اړخه اوچت شي. نو چې د دې اړخه اوچت شي نو که چېرې دې بون سره ټچ ني دا بون به راوخیږي بره. نو زما په خیال د دې مسل چې کوم ټینډنز دي د بایسپ مسل چې کوم ټینډنز دي هغه دلته خښ دي په ریډیس او النا کې داسې. اوس پوه شوې که پوه نه شوې؟ دلته خښ دي. نو ګوره لاله چې کله کنټریکټ کیږي نو دا د مسل کنټریکټ کیږي ټینډن له فورس ورکوي. خبره واوره میکینیکل فورس په چا کې جوړ شو؟ مسل کې. بون ته یې څوک وړي؟ دقه ډیفینیشن به کوو چې څه چل کیږي مسلز کې چې کوم میکینیکل فورس پیدا کیږي دا بون ته څوک ټرانسمیټ کوي؟ ټینډن. نو آسان ډیفینیشن شو. ټینډنز هغه ټیشوز دي چې هغه د مسلز نه میکینیکل فورس بونز ته ټرانسمیټ کوي. آسان دی؟ ته پوه شوې که پوه نه شوې؟ ګوره بچو
په مسل کې دنه میکانیکل فورس پیدا شو کنه. اوس دا فورس د دې مسل نه دلته څوک راوړي؟ دا سره ټینډن. صحیح شو کنه. نو بون څه چالو کی؟ موومنٹ سٹارټ. یاد ساتئ موږ چې یو قدم اخلو نو په یو قدم کې 200 مسلز یوز کیږي. 200 مسلز یوز شي او ته یې لخ پوچته کې یو قدم والی. په خندا کې انسان لږ خاندي مسکی شي 32 مسلز یوز کیږي. دا 32 مسلز څه کنټریکټ شي او څه ریلیکس شي نو الم مخ خندا ته جوړ شي. په غوسه کې 44 مسلز یوز کیږي. نو دا 44 مسلز څه کنټریکټ او څه ریلیکس نو مخ داسې جوړ کی چې بل کس پوهیږي چې سړی غوسه دی. پوه شوې اثر کنه شاباسي. نو د مسل د ټینډن بل ډیفینیشن چې ټینډنز هغه کنیکټیو ټیشوز دي چې دا د مسلز نه میکانیکل فورس ټرانسمیټ کوي بونز ته او بیا بونز څه کوي؟ موومنٹ کوي. شاباسي. لیټس رائټ اٹ. اور ټینډنز آر کنیکټیو ټیشوز which transmit very good mechanical force of muscles to bones. زبردست. دې ته وایي ټینډنز. او زما په خیال چې دې ډیفینیشن نه به دا لږ زبردست ډیفینیشن. دا ډیفینیشن هر چا راورځي which connect muscles to bones. خبره ختم. خو دا ډیفینیشن زبردست ډیفینیشن دی چې د مسلز نه کوم میکانیکل فورس بون ته ټرانسمیټ کیږي څوک یې کوي؟ صحیح شو بچو. شاباسي. د دې ټینډن لفظ دا د څه نه وتی دی؟ د مینینګ څه دی؟ پوه نه شوي؟ د مینینګ څه دی؟ دا د ګریک لفظ ټینن نه وتی دی. ګریک ورډ دی ټینن. ټینن او د ټینن مطلب دی ټو سټریچ، خوریدل، ټو سټریچ. تاسو پوه شوئ که پوه نه شو؟ نو ټینن نه وتی دی او د مطلب دی ټو سټریچ. او ډیفینیشنز مې درته دوه وکړل، د ټینډن ډیفینیشنز مې درته دوه وکړل. صحیح ده؟ اوس طلحه مونږ وایو چې ټینډن که چېرې مونږ دا لږ شان ځای راوالو لاله دې خوا ګوره دا لږ شان ځای او دا وګورو چې دا د څه نه جوړ دی نو مونږ به خبره کوو د کمپوزیشن. صحیح ده؟ کمپوزیشن خبره کوو. نو لاله مونږ وایو ټینډنز د څه نه جوړي؟ کمپوزیشن. صحیح ده؟ کمپوزیشن څه دی؟ تاسو ماته دا ووایئ که چېرې ټینډن نو مونږ به حرکت کولی شو؟ نو یو اهم فنکشن چې ټول بونز چې موومنټ کوي دا د ټینډنز د وجې موومنټ کوي. صحیح ده که نه؟ او مسلز خپل میکانیکل فورس د ټینډن په تھرو بون ته ټرانسمیټ کوي. دا انتهایی اهم فنکشنز دي د ټینډنز. یاد دي؟ شاباسي. سو کمپوزیشن سره دا لږ شان پیس مونږ راواغېستو دلته یې ګورو غټم کو ګورو چې دا د څه نه جوړ دی. نو لیسن کیرفولي بچو دوه شي نه انتهایی اهم. نمبر 1 سیلز وي. ټیشو ده نو سیل خو به پکې خامخا وي. ټیشوز خو سیلز نه جوړي یا سره. And number 2 لالا په دې کې میټرکس دی. دا دوه شي نه یاد ساته. نمبر 1 سیلز دی په نمبر 2 میټرکس. کم کم سیلز دی؟ سیلز لیکو چې کم کم دي دا یاد ساتلو خبرې دي. لیکچر چې ختمیږي دا ستا په کار ده چې یاد دي. کم کم سیلز دي. ته ماته دا ووایه لیسن کیرفولي چې په دې ټیشو کې دا لږ شان ځای مونږ ویل غټو که نه دا ځای تاسو ماته دا ووایئ چې دی ځان پسې دا بونز راوچتئ نو ده کې به سټرنټ څومره وي؟ نو چې سټرنټ پکې ښه ډېري فایبرز به پکې څومره وي؟ ډېر به یې او د فایبر جوړولو والا سیلز به مي نو فایبروبلاست بنیږي نه. پوه شوې که نه؟ فایبروبلاست. نو د ده چې کوم فایبروبلاست دي هغوی ته مونږ وایو ټینوبلاستس. ټینن که نه؟ ټینوبلاست. د هډوکي چې کوم آسټیوبلاست. د ټینډنز ټینوبلاست. زبردست. نو په دې کې چې کوم لومبی سیل دی ټینوبلاستس. او ټینوبلاست که چېرې زه ساده الفاظو کې ولیکم تاسو ښه پوهیږئ فایبروبلاست به شي. فایبروبلاست څه کار یې دی لالا؟
فایبر جوړي او کم فایبرز را روان دي به میټرکس کې به ډیسکس کوم پوهیږي یا سره شابه ټینوبلاست او بل پکې دویم قسم وی میچور فایبروبلاست چې کله فایبروبلاست میچور شي سایت پتی جوړ شي کړه سایت نو ټینو سایټس صحیح ده کنه نو دلته ورته زولي کوم فایبروسایټس نو دا دوه قسمه سیلز به یاد لاله او دا څنګه سیلز خبره دا برانچ سیلز دا سه برانچونه وي او غټ نیوکلیس پکې او دوی لګي چې کوم د دنه د پروتین فیکټری د لګي فایبرز او میټرکس جوړي ٹھیک شو سم مسله خو نشته شاباشي کم سیلز دي ټینوبلاست او ټینوسایټس فایبروبلاست او فایبروسایټ صحیح شو سیلز د ذکرل دا پچا کی دي ټینډنز نیکسٹ د میټرکس خبره کو چې میټرکس یې د سنا جوړ دی صحیح ده شاباش میټرکس یې د سنا جوړ میټرکس نمبر 2 میټرکس یې د سنا جوړ دی صحیح شو نو میټرکس یې بچو لیسن کیئرفلی स्ट्रांग दे मजबूत दे नो किताब विच मैट्रिक्स 60 to 85% कोलेजन फाइबर्स 60 to 85% कोलेजन फाइबर्स याद छू او बल और कम कोलेजन टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4 पोइनशवी अस इज द कवा टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4 دا درې قسمه کولیجن دی پکې انتهایی اهم strong collagens نو 60 نه چې 65% په یو ټیشو کې 60 نه چې 85% په یو ټیشو کې کولیجن فایبرز پراتی مضبوط نو دا ټیشو به مضبوطه ني سټرنث به زیات ني شابسي نو موږ وایي 60 to 85% په دې کې موږ سره سړي کولیجن سر دیم 0.2% پکې प्रोटियोग्लाइकेन्स भी प्रोटियोग्लाइकेन्स प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशल कंपाउंड्स दी प्रोटियोग्लाइकेन्स खबर पोई नशो शाबाश د دې نه علاوه پکې 4 to 5% موږ سره other substances دي اهم شي نو کم substances دي عادت راځي 4 to 5% other substances نو په other substances کې بس سره دی واره جی په other substances کې به minerals راځي کیلشیم او پوټاشیم او میګنیشیم وای کړه او نور پروتینز پکې راځي نو چلو په ډیر ډیټیل کې نه زو بس دا other substances لفظ د پاره ته تمویل چې د کې با minerals ها او other proteins ٹھیک شو کنه دا پکې صحیح ده کاری څه او وای چې تقریبا 40% پکې واټر هم شته واټر چون کې وایټل سورس اف انرژي کې دیم راځي واټر هم انرژي راکوي سو 40% په دې لږ ځای کې چې مونږه کله وکتل لږ ځای کې نو دا دومره شي نه پکې پراته نو دا کمپوزیشن دی سیلز پکې کم سیلز فایبروسایټ او فایبروبلاست یعنی ټینوبلاست او ټینوسایټس मैट्रिक्स के सदी द मैट्रिक्स के 60 to 85% कोलेजन फाइबर दी टाइप 1 टाइप 3 टाइप 4 सही ना 0.2% पर के प्रोटियोग्लाइकेन्स दी 4 to 5% पर के अदर सब्सटेंसेस दी और 40% पर के वाटर होम शतरी सही शो सम मसला होने शता शाबाश दा शो द मैट्रिक्स द कंपोजिशन द देना अलावा स्ट्रक्चर इसरे द फाइबर सिंग अरेंज दी नो द डायग्राम जोड़ो صحیح ده کنه چې پوي شو په شابه الکه ته کوئی په فنکشن پوي شو نو د ټندن څه کار دی پوي کنه شابه اوکې رازو او یو ټندن جوړو صحیح ده کنه ماته ګوره د ټولو نه وړوکې یونټ او د ټولو نه غټ یونټ په جوړو د ټولو نه وړوکې یونټ او د ټولو نه غټ یونټ چې پوي شو چې دا اصل کې رسنه جوړ دی لاله ته پته نه چې 60 to 85% پکې کولیجن فایبرز نو سماته وګوره درې قسمه فایبرز دي دا څو قسمه درې قسمه اوکې دا ذکر به کو چې غټ به جوړ کو بیا وړو یونټ ته پوس شو
صحیح دی سره شاباس غور سره ګورئ بچو دا یو ټینډن دی ٹھیک شو د دې نه دا دای نه دا یو تار ما غټ کو دماغ کار کوي کنه دا یو فایبر چې په دکی کم دی دا یو دا مال غټ کو ګورو چې دکی دنه سپراته دي لکه داسې به یې لاله دی خو ګوره اینه ټیک شو کنه نو اوس ګوره دا زما لاس نو زما په دې لاس کې دنه دا مارکري نو دا ټینډن په ټینډن کې به دنه سي او بیا به پاغې کې دنه سي او هغه اخري یونټ ته بزان ورورس صحیح شو شاباس نو په دې کې دنه مونږ سره صحیح شو کنه وای کی اوس داسې کار کوو چې دا یو تین را بهر کو داسې ګورو چې دا رسنه جوړ دی صحیح ده دا یو بتین را بهر کو ګورو چې دا د سنه جوړ دی لیسن کیرفلی دکې دنه نور واړه دي دا به زه اوس وایم چې داسې شی دی خفه کېږه ورته مه صحیح شو د دې ټولو نومونه به زه لیکم بیا به پوه شي چې داسې قصه ده صحیح ده اوکې دې خوا ګوره په ده کې دنه موږ سره نور واړه دي لکه داسې بچو دې خوا ګوره دا مارکرې دي غور سره وره زما د لاس کې مارکرې په دې مارکرو کې دنه نورې وړې مارکرې په هغه مارکرو کې دنه نورې وړې مارکرې اوس کار وکړو دماغ آسان شو کنه اوس سوچ کوه اوس دا وګوره دا زما لاس په لاس کې مارکرې په دې یو مارکر هم را بهر کو داسې اوس پوه شوې نو په ده کې دننه ګورو چې څه دي نو په ده کې دننه نورې وړې مارکرې دي څه پوه شوې اوس به دا یو وړوکی مارکر را بهر کو به ګورو چې ده کې څه دي پوهېږې که نه نو په ده کې دننه نورې وړې مارکرې دي صحیح ده خفه کېږو به ورته نه دا به د دې نومونه لیکم ټیک شو او بیا اینډ کې به دا وګورو چې په هغه وړوکي مارکر کې دننه څه دي او اینډ کې به بیا دې کې تارونه وي واړه نری تارونه دي نو دا یو تار به بیا وګورو چې دا تار د څه نه جوړ دی تاسو پوه نه شوئ په خبره اوس یو تار د څه نه جوړ څه پوه شوې نو دا ټیشو د څه نه جوړ دی زما په خیال د ټولو نه واړه به پکې کولیجن فایبرز او دا کولیجن فایبر څنګه وي نو داسې دی خو اوس ګورئ دلته به زه فایبر جوړ کړم کولیجن فایبر نو داسې شی دی دا کولیجن فایبر دی نو داسې ورګه چې خپل سټرکچر یې جوړ کړو تاسو پوه شوئ په خبره یو دوه رنګه شو او دا یې ویلی جي دریم رنګ تاسو پوه نه شوئ نو څو کولیجنز یو ځای شوي دي یو فایبر یې جوړ کړی ما تاسو ته د پړي مثال در کړی و درې پړي چې راوالې د یو بل نه یې تاو کړي داسې سټرینث یې زیات شي که نه ویری ګډ څه پوه شوې نو داسې شی شو موږ سره دا ویری ګډ دا کولیجن شو دی خو اوس وګوره دی یو کې کولیجن د کې به صحیح کولیجن د کې به صحیح د کې به هم کولیجن ٹھیک شو کنه نو دا واړه کولیجن تارونه یو ځای شو او یو کولیجن فایبر یې جوړ کړ د کولیجن یو تار یې جوړ کړ څه پوه شو نو داسې شی شو موږ سره کولیجن فیبرل وړوکي ته وایي کولیجن فیبرل څه پوه شوې که پوه نه شاباس ورپسې دی خو اوس وګوره اوس کولیجن فیبرلز یو ځای کېږي دا جوړی که نه داسې شی دی مشل کولیجن فیبرل دی که نه ولې دی کې څه دي وګوره دا یو هم را بهر کو که نه او داسې شی دی کولیجن فیبرل نو په فیبرل کې دننه څه شی دي داسې خبرې کوم نو کولیجنز یو ځای شو فیبرل یې جوړ کو اوس دا دې کې درې فیبرل پراته دي که نه ای خو ډېر خو موږ درې منشن کړي نو یو کیبل یې دا جوړ کړی نو دا کیبل به غټي که دا
دا کیبل کنه پوه شوې کنه اوکې نو دته اوس څه وایي صحیح شو اوکې نو د ده نوم څه دی د ده نوم دی پرایمري فایبرل ته صرف نمونه زده او ګوره ورته اوس پرایمري فیبرلز کې دننه کولیجن فیبرلز پراته دي پرایمري فیبرلز په څه کې ګروپ شوي دي دا څه شی دی دا به څه دا څه شی دی سیکنډري فیبرل پوه نه شوې سیکنډري فیبرل نو په سیکنډري فیبرلز کې څه پراته دي پرایمري فیبرلز دي صحیح ده کنه او دا څه شی دی دا څه شی دی دا سیکنډري فیبرل دی کنه او دا څه شی دی دا ټینډن دی اوس پوه شوې چې ټینډن د څه نه جوړ دی ټینډن کچرې تار روالې د ټینډن ټیشو روالې دننه و پکې سیکنډري فیبرلز پراته دي سیکنډري فیبرلز کې بدننه پرایمري فیبرلز کې بدننه کولیجن فیبرلز کې دننه کولیجنز پراته او دا ستا کمپوزیشن دی اوس به ته وایې چې سر چې سیلز چېرته لاړل نو خفه کېږه مه دې خوا ګوره دا دیني دا فیبرلز د دې فیبرلز نه غیر چاپېره دا سیلز داسې تاوي دا سیلز دي هغه اړخ ته دې اړخ ته داسې سیلز ترې نه تاوي او لګوي میټرکس ورته جوړوي صحیح شو پوه شوې اوکې دا څه شی شو اوس آخري خبره واوره د دې ټینډن نه یو پروټیکټیو ممبرین تاوي د دې ټینډن نه یو پروټیکټیو کور تاوي ممبرین داسې مړه دې خو وګورئ زما لاس او په لاس باندې سکین تاو دی کنه پروټیکټیو دی کنه نو د ټینډن د پاسه تاو دی کنه ځکه ورته وایي ای پی ټینن څه شی ای پی ټینن د ټینډن د پاسه what is this it is a connective tissue layer which protects it protection یې کوي پوه شوې کنه اوس واوره سر دا ټینن د پروټیکټیو کور د دنه هم تاو دی لکه دلته دماغو کار وکړو دنه چې کم سیکنډري فیبرلز دي د هغوی نه هم تاو دي سپیشل شیټس ترې نه تاو دي داسې دې ته وایي چې چې دننه دي نو انډوټینن ورته وایي او دا زمونږ آخري خبره شوه دا څه شی شو انډوټینن آسان دی انډوټینن صحیح شو یا سره پوه شوې ټینډن دی وپېژندو لاله ټینډن هغه ټیشوز دي چې د دې په ترو مسل خپل میکینیکل فورس بونز ته ټرانسمیټ کوي او د ده د وجې بیا مومنټس کیږي نو که چېرې ټینډنز نو بونز به مومنټس کولی شو نشو کولی بچو اصل کې کنټریکشن ریلیکسیشن څوک کوي مسلز ٹھیک شو نو مسل ځان پسې بون راخکي که نه د څه په ترو نو که ټینډنز نو مومنټ کوو که ټینډنز ته نقصان وشي انجري وشي هیلینګ یې زر نه کېږي زر نه ټیک کېږي که ټینډن وشلیدو کټ شو انجرډ شو هیلینګ یې زر نه کېږي بیا به د هغه مسل به کار کوي خو بون به بیا سم مومنټ نه کوي تاسو پوه شوئ که پوه نه شوئ نو بچو واوره دا ایکچولي د دې ټینډن دا فایبرز چې کوم دي دا د مسل ته ور انټر شوي دي مسل ته ور دننه شوي او داسې راغلي په بون کې چې دننه کم میټرکس دي او هغې کې چې کوم کولیجن فایبرز دي هغه کولیجن فایبرز سره تاو شوي دي بانډډ دي سټرانګ کنیکشن دی ګورې نه دی خو وګوره بایسپ سټرانګ کنټریکشن کوي فورس لګوي چې ته 20 کیلو 30 کیلو وزن په دې یو لاس کې راوچت کړي نو دا 20 کیلو 30 کیلو وزن خو تا راوچت کو د څه په زور د مسل په زور خو اصل کې زور څوک کوي ټینډن کوي چې دا بون ځان پسې راوچت کړي نو ټینډن انتهایی اهم شي نه یاد شو د ټینډن په سکیلیټل سیسټم کې څه رول دی که چېرې ټینډن نو سکیلیټل سیسټم به د فعل او مومنټس به نو سر مومنټس به نه کېدل پوه شوې په خبره انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به بیا د لیګامنټس باره کې خبرې کوو پوه شوې اوکې